اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. په 3/5/2019 باندې کې دلته یو واقعه پیښ شوې ده چې ډېره د افسوس واقعه ده. یو کاکا دی چې دغه نوم دی څه شو عبدالله دی که نه ستا عبدالله کاکا سره واقعه شوې ده او هغه چې دی په هغې کې چې دی مشران تر زامان شوي دي. د پښتو ملک ته خو بعضې خبرې داسې چې موږ خو دا ټوله پښتو دار چې دی د زنانه هغه د سر له راوړي دي. که چېرې چا چې دی د اسلام مطابق کارونه کولی د قانون مطابق کارونه کولی نه هغوی به ټکرې نه والي. زه دا بار بار وایم چې را که د یو سړي بچی زلمی شو یا بچی زلمی شو د هغې نه دا تپوس وکړو چې هغې بچی تا باندې رشته راځي تا ورکم که ور نه کم نو انشاءالله چې دغه رشته به ټول عمر کامیابه ځکه چې لکه د هغې نه پکې تپوس وشو. خو د افسوس خبره دا ده چې موږ صرف پښتو د معاشرې کې د زنانو سر له راوړي د هغې نه تپوس نشته. د هغې مثال د ګډې د بیزې دی د میلې تیبوزي لکه میله کې چې سړی څاروي خرڅوي تپوس نشته چې څوک راځي بد تپوس یې وکړو بس دا میله درکړه او د هغې نه بیا دا بدمزګۍ پیدا کېږي. دا څومره مسلې کېږي دا د هغې نه پیدا کېږي. که چا چې څنګه ته هلک نه تپوس کوي چې را بچې تا دلته چې دا کور کې زه تاله واده کوم یا تاله زه کویدن کوم نو که هغه نه تپوس کوي نو د دې جینۍ د دې ماشوم هم څه حق شته ژوند خو دا تېرېږي نه د هغې هم څه حق شته چې د هغې نه تپوس وشي که د هغې نه تپوس وشي او تا ته د نکاح مین معنی سره با همې رضامند دي. خو د افسوس خبره دا ده چې موږ هغه چې څنګه چې دی لکه دغه کفارو په وخت کې د وخت توبه پخوانۍ خبرې وې چې ژوندی به یې لوڼه ښخولې نو هغه مسلې دلته د پښتو په معاشره کې هم شته چې د لور نه خور نه تپوس نشته بس چې چاله دې ورکړه که د هغې ړه دی او که نه دی د مور پلار خولې ته به ګوري هغه وینا ته به ګوري او هغه به چې دی لکه خپل ژوند چې دی په اور کې تېروي او بیا اکثر هغه رشته چې دی په نیمګړې کې پاتې شي. دقه شان دا کاتره د دغه کاکا بچی ده او د دې هلک د هغې خپلو یو بل سره خوښ و دې د ناخوښې خبره وه چې کله دې ته پته ولګېده نورې خبرې ما تا ته ووایي چې د پښتو ملک دی نو زه به هغه په سینه پراخ ساتم نورې خبرې زه کچو ته نه ځم. خو کاکا لګېدلی دی او دې یې راګیر کړي دي تر زامان پکې دا مشران ناست دي دا دغه مشرانو وایي چې زموږ نومونه پکې مه اخله خو دا لګېدلی دي او دوی پکې مشران راټول شوي دي د هغې باقاعده د هلک د جینۍ نکاح خو شوی دی دی خو یو ښه کار وکړو چې د هلک د جینۍ یو بل خوا خو نکاح وله مولانا محمد طارق صاحب نوم یې د هغه وله جینۍ نکاح تړلی دی. خو بله خبره پکې دا وشوه چې کب بیا دی بل حرکت کړی دی چې په سوره کې معصومه ورکړې ده د 10-11 سال ماریه نوم یې د دې مسلمان لور وه د دې هلک خور وه آیا ولا په سوره کې ورکړی آیا د هغې څه جرم وکړي. د دې خبرې زمونږ جناب ډي پي او صاحب عرفان الله صاحب ته پته ولګېده چېرې داسې یو واقعه چې په مفتي آباد کلالانو کلي کې شوې ده یقین وساته چې هغوی پورې ته ورځان رسوه. زه ناصر خان یا ایسچو صاحب انچارج انویسټیګیشن دا موږ لاړو او موږ دا ټوله مسله چې موږ معلومات وکړو هغه حقیقت و او هغه موږ په هغې کې باقاعده اف آی آر لاچ کړه. که زه تا ته قسم وخورم چې هغه معصومه چې کومه وړه دي په سوره کې ورکړې وه چې هغې زما په دې سینه باندې سر نه ایښي زما به ایمان نه چې هغې ژړل چې دې پلار راښکلمه او دې مشرانو ته یې حواله کړم او دې مشرانو هغه د جینۍ پلار ته حواله کړم او هلته یې بوتله کور ته بې ګناه بې خطا چې جرم چا کړی دی جرم یې رور کړی دی سوځي پکې څوک یو نابالغه معصومه کم سنه معصومه چې هغه پکې سوځي او هغه په سوره کې ورکوي چې هغه د په سطر هم نه ده او هغه په لاس کې ته د پلار ډېر د افسوس سره وایم چې د ده زړه دا د ځنګل دی که د په زړه باندې ویښته ولاړ دي د پلار څنګه ته خپله ماشومه راښکې په راښکوی راولې د زوی د سر نه تاک تاوی
او راولي او دې مشرانو ته حواله کوي چې دا والا بیا داسې مشران په دې آفرین چې دوی ښه مزېدار دا فیصله کړې دي چې او دا جنۍ به په سوره کې ورکو نو ښه جنۍ د نکاح هم نه د هغه هم ماشومه ده هلک هم لا دومره لوی نه دی او ته یې ورکره لیږي اول ته یې ورسره 2-3 شپې ورکره تېرې کړې هسې دی ته کومه پښتو وایي کوم اسلام وایي کوم مذهب وایي دا په کوم مذهب کې چې لکه دا شی راغلی دی تاسو د خپلو بچو ته خو سوچ وکړئ که د قسم ده چې بچی د سړی دا لور چې دا ډېره چې ګرانه ځکه چې دا په دې پلار او په دې مور ډېره زیاته خفه کېږي دا په دې سینه د قسم ده چې خپلو بچو ته د سړی سوچ وکړي خو زه تا ته یم چې په افسوس سره چا بچی چا ما په دارالامان کې پرون زمونږ دی وله بیان کلم بند کړی دی او د هغې خپل کور شته و هغه په جیل په دارالامان کې داخله ده که ما هغې سره خدای شته د سترګو نه چې هغې جړل د ما د سترګو نه ورسره اوښکې تللي دي په حیثیت مسلمان چې دومره طرس راغی چې اخر دا خو موږ ته ښکاره شوه نو تاسو ته دا یو میسج در کوم چې یا مسلمانانو چې داسې خبره کېږي چې تم نو روکه د هغه منډه شي چې لکه ته پرې وروستو شرمېږي او ستا کار پرې روانېږي نو دا مشران پکې هم اوس شرمېږي دا مشران هم پکې چې لکه په قانون خلاف ورزي کړې ده هغه مور پلار هم د هغې نو غلطې فیصلې په معاشره کې مه کوئ کم از کم چې لور خور ورکوئ دا ستاسو دا د هغې حق دی دغه بچی چې ته ترې تپوس وکړي چې یاره بچی ستا خو رشته پلان کېږي غواړي ورکو که ور نه کړو د هغې خوړه وپخته نو تا ته چېرې انکار نه کوي او کم از کم هغه اسلامي تقاضا دې برابر کړه قانوني تقاضا دې برابر کړه ځکه ژوند به دا تېروي زموږ په معاشره کې به بیا دا مسلې نه راځي چې لکه دا څومره مسلې راځي د زنانو متعلق نو هم دک کوي چې د جنۍ یو ځای خوښي چې ما مور پلار دلته ورکي مور پلار وایي نه دا خو ما ژبه کړې ده او دا به هلته ورکوم نو بیا خو خان د دې مثال د زناور دی څنګه چې میلې ته سړی زناور لیږي او هلته کې چې په څو خرڅه کړه چاله ورکړه هېڅ پته نه لګي دې کې هم د معاشرې هغه ناسور هغه خلک هغه بېوقوف خلک په دې معاشره کې اوس هم شته